خپل نوم والا او څه به وي؟ خجی زما سردار نوم دی د رزوړ شیخ آباد اوسېدونکی یم. زه دا خبره کوم چې د افغانستان په باره کې دا کومه هله ګوله چې شروع ده نو دا دونه زر په کار نه دي، ځکه چې دلته یوازې خدا نه ده که نه، یو خو د روژې مبارکه میاشت ده، بله زمونږ دلته ځمکې دي، پټي دي، ګاډې دي، دوکانونه دي، نو په دې 15 ورځو کې څنګه مونږ خرڅ کړو؟ په نیمه به هم څوک نه هلي. دا خو دوی جوړه کړې دي ته چې لکه هره پیره په دوی باندې پرشر ورواچي او ورسه په نیمه به یې خرڅ کړي. دلته مونږ ځمکې اخیستې دي، زمونږ نه څوک نه هلي، ګاډي مو اخیستې هغه زمونږ نه څوک نه هلي. نو مونږ مهرباني په دا یې که نه چې دوی له ټیم ورکوي، نو پکار ده چې 2-3 میاشتې ټیم ورکړي. څومره وخت نه تاسو دلته اوسېږئ؟ کم از کم زما پیدایش د دې ځای، زما ښځه د دې ځای، د بچي مې د دې ځای، مور مې د دې ځای ده، ذاتي ځمکه پوله بټې هر څه زمونږ د دې ځای دي. تا له قانون اجازت درکړې چې ستا ښځه دې ځای رانه تا له هایي کورټ دغه درکړې چې ته نه دلته دی راکړی، نه دی هایي راکړی. کورټ باقاعده دې کې فیصله کړې ده. نو فیصلې کړې دي چې کوم ځای ته ورشو نو مونږ ته وایي ستا دا کار نه کېږي، چې کوم ځای ته ورشو ستا دا کار نه کېږي. هر یو کار په رشوت، هر یو کار په رشوت. تا ښځه د دې 400 ده؟ زما ښځه د چکدارۍ ده، ذاتي. پښتونخوا ده. آو ستا مور چې کومه ده نو دې هغه هم د چکدارۍ ده، ها. ماماګان مې هم د چکدارۍ دي، ټول زما پیدایش د دې ځای دی. ستا کارډ اخیستی نه دی جوړ؟ نه زما کار چې کوم دی نو ما پلار پسې اچولی دی، او پلار د افغاني دی؟ پلار مې افغانۍ دی. ته په عدالت ته تللی؟ ډېر سلسله پې تلیم، رشوت والی کار سلسله نه، عدالت بیل دی که نه؟ عدالت فیصله راغلې ده چې چا د دې ځای واده کړی دی هغه د دې ځای شهري دی. نو خو زه تللی یم، ما له خو یې نه دی کړی. او باقاعده یې راله په کارډ کې سورې مو کو ویزا ورلم، کارډ مې ورکړم، ورته چې شهري یم، ما له کار وکړې، کارډ کې سورې وکړو ویزا. اوس زمونږ ځمکې دي دلته په دې غني خان روډ باندې، غني خان روډ باندې زمونږ ځمکې دي، هغه رانه څوک اخلي نه. دا کومه خبره چې کېږي که نه، د لاس ګوتې یو شانتې نه وي، خو چې دا افغانستان خوره یا بارډر دې وخت د پاکستان خلاف استعمالېږي په دې هکله څه وایې؟ شته، بالکل شته، ټول ګوتې خو یو شانتې دي که نه، انسانانو کې هم فرق شته. زمونږ داسې ملګري، داسې دوستان هم دلته داسې دي که نه چې په مونږ باندې ښه ولاړ دي، ښه ملاتړ دی را سره. خو ټول خلک خو یو شانتې نه، چې څوک دا خبرې کوي هغه په یورپ ملکونو کې پراته دي، لاړ دي شي ورپسې که نه، هغوی ته سم نه وي، دلته په دې پرېشر راواچي. چې کوم افغانان د دې ملک خلاف دي هغې تاسو خلاف یې؟ بالکل یې خلاف یو، ما په خپله هم ورسره لانجې کړي دي، هم دلته مې کړي دي، یوتمانځو کې مې لانجې مې هم کړي دي ورسره. نور څه نه کوي، خو بس همدغه هله ګوله پرې را شروع کوي. نو اګرانو کتونکو دې ملګري خبره کې وزن دی، واده بله هایي کورټ په دې کې فیصله کړې ده، نه هغه فیصله بیا چېرته لاړه چې تا دې ځای کې واده کړی دی، د ده مور د دې ځای، د ده ښځه د دې ځای، د دلته ځمکې، د دلته کاروبار، د دې خلکو د پیدایشي د دې ځای د دې دپاره باقاعده ایجنسۍ د دې تحقیق وکړي، لکه دا کس وایي چې هغه افغانان چې هغه د دې ملک خلاف پروپیګنډې کوي، ترهګري کوي، فتنة الخوارج دي، د هغې موږ ملګري نه یو، نه ملګرتیا کوو. دې ملک کې موږ پیدا شوي وو، د دې ملک شهران یو، د دې ملک په ښه او بده باندې چې کوم دی نو خوږېږو، نو په دې باندې سوچ پکار دی. مننه.